چې د الله رسول جلال په موږ تاسو باندې ډېر احسانات او هغه احسانات کې یو احسان د الله په موږ باندې چې موږ عظیم پیغمبر را کړی دی او موږ دا پیغمبر په امت کې شمارلی چې هغه د ټول انبیاو امام پیشوا او الله رب العزت پر ټول کائنات کې محبوب هغه جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم الله رب العزت مولا دا سي عظیم پیغمبر راکو دا زموږ په دعاګان نو چې ګنې موږ دعا کړو چې الله موږ اخري پیغمبر کې امت کې راوړا او یا اخري پیغمبر موږ راکړه خدا د رب عزت جلال کوم او تاسو باندې احسان دی او دا پیغمبر دی نو دشي عظیم پیغمبر دی چې د خپل وسو غم وسره نشتا د خپل بیبي او د خپل بیبيانو چې رسول الله پاک کېدو د بیبيان رسول الله صلی الله علیه وسلم په ژوند کې چې کوم ژوند دی نه بیان رسول الله له ورس بیبيان نه دا په یو وخت ژوند دی نو رسول الله صلی الله علیه وسلم سره د خپل بیبيانو غم نشتا رسول الله چې جاری جبرئیل راځي ولې جاری رسول الله چې پریشان او خبري جبرئیل راځي ولې پریشان رسول الله صلی الله علیه وسلم چې غم زدای او راشي په مخ باندې د غم اثر ښکاری جبرئیل راشي او رسول الله ته وایي ولې کوي جبرئیل رسول الله ته وایي چې موږ الله د حکم نه علاوه په بل دې کې درا دیشو چې په چې موږ الله ویني نو چې تا دې خفا الله په دنیا کې ویني او داسې باندې دی ویني او داسې جړات دی ویني او په خوب قدر شي به خوبې دی ویني نو فورا ما ته وایي جبرئیل ورشه او د پیغمبر له تاسو دا چې دا خو خفقان نه پریشانو نه جراګانو نه پریادونو نه او دا چې غم نه نه دی تاسو وکړه چې ولې غم دي ولې پریشان دي ولې خپري رسول الله د اسمته د مکه او د مدینه او د سره الله خبر دی دنیا خلک نه دي خبر هغه د پته نشته چې رسول الله نن کمچن دې نن خپل دې پریشان دي او نه خوب نه کړي او ټول شپه عبادت کوي او دې سیدي او دې د قیامت کړي دې په پر سیدي پون دي چاو دې رډي ور دې د وجنا او د امت کې عام کول د وجنا رسول الله صلی الله علیه وسلم په پرسي او جبريل لازم په مرنا وتا ولې دوه پریشان دي ولې خپي هغه جبريل ته وایي وسا جبريل چې تکلمه خبر پریشان نه زه د امت لپاره خبره د خپل امت لپاره ځم د خپل امت لپاره او د قیامت کو الله ته میره تو ساري کوه چې الله زما امت باندې رحم وکړه الله زما امت باندې عذاب مراوه دا شي عذاب چې ټول په فرق لکه په اړیانو سمودیانو باندې چې عذاب راوستي دی روا زما په امت شي عذاب مراوه وي امت غم بجړی د امت غم یې خپه کوي د امت غم یې پریشان کوي بس سوچ او فکر روز او شپه زما سره وتفاله جبريل الله رب عزت فرمایي چې ستا حبيب چې خپه ده تاسو د امت ځان غم نه کوي ځان نه خپه چې الله تعالی جنت راځي او خامہ خیرات او خپل ځان نه لري نه د امت لپاره نه امت غم ده بچو لپاره نه یوسو لپاره نه بیا لپاره نه د امت لپاره دا مخکې پیغمبران چې کوم دي شي د نوح علیه السلام د قوم ډېر تنګ کو چې څنګه کو نوح علیه السلام باندې دعوت ورکاو قوم ته تختیدو ودا بیا روان دي چې خپل کار کوي د کار نشته او کله کله میزان نشناس کو یې په صادر کې ځان مړ کو او وګونو کې وګورئ چې څو دا قرآن یې دا الله کتاب وایي چې کله نوح علیه السلام قوم د دعوت دوره ده هغه په وګونو کې پاتې دي ولې ته بیا راځي چې څه خبره اورېدل ته وایي یا څه خبره نه و خپشو او نه سو تعالی قوم ته دعوت ورکو قوم خبره نه منو قوم نفرت سے واقع دو کو محبت نه سے واقع
الله رب العزت الله سوچت خیره الله رب العزت دا دې شي حالات او دې شي تباہ کا چې په مخ د ځمکه د دې نسل پیدا کورونه ولا وراو باغونه ولا وراو او دا کوټي ولا وراو او دا پسونه ولا ختم الله رب العزت یو کوټي ولا پیدا الله دا دې شي نادیده قوم دا شي بیکاره قوم دي چې الله رب العزت بس سما صبر نور تمام دي خیره الله دې زبر چې خیره دې ما قبول کړی یو وخت نه پېدو ټول به توقع او حالات دې الله توفان راوستو چې کوم مؤمنان محبت پکشته او نو ټول الله حالات ټول اتباع زناور سره د سارو سره هر څه سره حالات رسول الله صلی الله علیه وسلم چې طائف تلاړ عائشہ رضی الله تعالی عنها ته وجري تپوس کوي وای رسول الله په دې وخت کې ودا سخت ډېر راغلي وسا سر مات شوی او هغه جنگي ټوپۍ ستاپ هغه کړي ستاپ د سر کې نه ودی او بیا راوتی او په مشکله باندې صحابه غراويست چې دا هو سباقونه مات دا وستلو رسول الله دې سخت وخت پتا باندې تیر شوی دی د دې هم سخت پتا راغلی دا رسول الله ته او د دې ډېر سخت په ما راغلی د وحود ته زخمی کېدل نه سخت په ما ډېر راغلی کم ځای کې وای مکه خلکو زه دعوت طلب پرې کوم او زما خپل ټول پکې و زما چاچیګانی چې ابو لهب دی او داغه فضل رسول الله صلی الله علیه وسلم ډېر او ډېر زیات پریشان دي گاونو کې دي بخوا کې دي چې څه ضرر دی هغه رسول الله ته رسېږي رسول الله صلی الله علیه وسلم اراده وکړه چې طائف ته ځم او دا مکه خلک دعوت نه قبول او طائف خلک به دعوت قبول زما خبره به ومني وې بيبي زه او زه ما او زما غلام دی موږ ډېر په سفر وکړو یاد روانو دې غرونو کې او طائف دې سخت نه په دې لار کې روانو ګرمین دی راځه او په دې ته وایو په دې سوچ روانو چې طائف خلک به دعوت قبول کړي مرګستیا به کې ایمان راوړي او دې کې د دې خیر دی او جنت به د ملاو شي او جهنم نه وبچ شي په دې سوچ روانو 80 کیلومتر سره پاسه سفر مو کو 25 چلته ورسېدو دا طائف د مشرانو سره ملاقات وشي اغا خبر صحیح نه وي دعوت قبول نه کړو دعوت علماء واقع وکړل او زموږ مختصر بیا ته موږ چې موږ مېلمانه یو د کلی تر راغلو او د مېلمه خیال وساته تاسو خیر دې چاته سموای موږ چې تاسو چلتا ایمان راوړي کلمه وایي موږ سره الله یو دی هغه نه دلته تاسو نشي دعوت کوئ الکانه راوځه او ویل چې دا دوه کسان راغلي دي تاسو د پلان نیکه دین پتا سو خرابوي او تاسو بچی ګمراه کوي تاسو کشران ګمراه کوي دا اولې پکانو باندې رسول الله فرمایي چې دا نوجوانان نور په سیرا پسې شو پکانو باندې اشتر شروع کړ دوی زخمی او سر لمات ودلته په وحود کې خداو چې صحابه الله تعالی لور می و فاطمه رضی الله تعالی عنها علی رضی الله تعالی عنہ نور دون صحابه دي راغلي دي نو پټای وکړه زما د زخم خیال وسه او طائف دي نو هغه کې د پټای کول څو نو هغه کې تسلی را کول څو نو او چې ویشتو نو درد دی او تکلیف دی او زپدې زما کرا وګورئ او بیا دا نو ځوانان راغلو د لاس له وړي ته به تاسو دلته کې نه ما څو پوری چې د کله نو وتلې نه الله پوری باندې مکاو باندې وایي دې درسته دا د وګړو نن درسته وګړو نن ډېر تکلیف وکړي ویني په بایدل پړې نه ویني نه ډکې شي او هغه ترس نه الله رب العزت یو باب کې کېلا ستو عدبون شیبه وا الله رب العزت ته ویل الله دا همغه رب شان راکړي نو دې مرتبه راکړي الله په خلکو ز صفات دي
الله رب العزت او تا شکوت ووا جنت ته راځي کنه نو زدا ویني قبلوما دا درد قبلوما دا بدن غوټي نه اکانو رشته شوه نه ویني دی رواني دي پټای نشتا الله رب العزت څوک سهارم نشتا ولیکن زبیا خوشاله یم او ګټه خوشاله الله رب العزت پاول جبريل لاولې او د سی وریاس د باغې کې ملک الجبال نه لگا غرون چې کوي چې فرشته وسره لري او تا وای سلام دې او رسول الله ته وای وایذا الله علی دی الله دې لپاره چې حکم کاوه دې تعریف فرق باندې دا غرون رايو کوم وشته کې ښکتا دې زموږ کې د پن کم ژوندۍ ښکتا حکم کاوه رسول الله ته فرمایي هغه خود بدن باندې هغه درد دې بدن باندې او هغه زخمی زړه باندې وینا زدا حکم تا تعالی کوما دا خیر دې کوی نه شو او دې کشران پیدا بشي ایمان براو دا الله دین په قبول کی توحید په قبول کی وینهم لا يعلمون دا باندې شکون دې چې نه کوي مسلمانانو ورو هم دا رسول الله صلی الله علیه وسلم دې چې د قیامت پر ورځ باندې زموږ د بارش سفارش کوي الله او ګناهګار ته پاره سفارش چې کوم انسان پیغمبر اسلام امتی دی ګناهګار هغه لپاره او په دنیا کې هو چې دا کوم الله رب العزت زموږ سره گزاره کوي او الله رب العزت په موږ د عذابونو نه نازل نو دا رسول الله دعا ډېر په بې دردۍ ډېر په دردبل انداز کې ډېر په جړا انداز کې رسول الله ته دعاګانې کړي چې بره لاړې الله رب العزت سره ملاقات نو انتم الله ته وی الله زموږ سره ملاقات خوش ما د امت لپاره ولا سره امت څه وې سو الله زهرانا مستا سره ملاقات وکړه انتم ته امت یاد دي عرش باندې اسمانونو نه براتله انتم ته امت غم کوي الله زه خو یم امت رسول الله فرمایي وایي چې کله جبريل سره تلما بر عرش تا نو پدې کې یو فرشتہ راغله د انساني شکل کې وو دو جامونه راغست خبره ختمه دو جامونه راغست په جام تو سره شراب دی په بل جام تو سپي نو مخه ته راته ویل چې دې یو واده خو خستان ومانه جبريل ته وکړه چې جبريل سوته راغله د اشاره چې راځي راوړه وایي نو په راوړه ستاره وې په روایت کې راځي چې جبريل ته رسول الله وکړه چې رسول الله پاتې دي دا فرشتہ راغی الله ستاسو ملاقات وکړي ستاسو پورا دي د جبريل په کوټه کې عاشر زما کوټه د جبريل هم نشو ولاړ دی مونږ کو موت هم راغله ولاړ دی عاشر زما تعالی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سره ناشته ده په دې کې رسول الله سره ته دې حالت کې فاطمه رضی الله تعالی او چې کله ملک الموت وې چې زه الله را لګلې ما استاد ملاقات الله غواړي رسول الله بیا جبريل ته وکړه استاد څو جبريل ته څه وې جبريل مته د دوی اشاره وکړه اسمان طرف ته الله نه دار شو بس د دنیا مسلمانانو ورو دي ګړي دا بهترین انسانان د دنیا نه تللی دي پیغمبران اولیاء نیکان صالحین موږ تاسو د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه پکار مینه یو لنډه نقل ده چې درود پر رسول الله ډېر وایي رسول الله ولله قیامت په باندې سفارش کوي او انتهایی بنسبه رسول الله کا چې څو ډېر درود پر رسول الله وایي قیامت په ورځ رسول زیات نږدې هغه رسول الله اړې په یو باو خلک دي اړې په لکونو خلک دي رسول الله ته رسیدل ډېر ګران دي قیامت په ورځ باندې چې چا ډېر درود لري دا په ډېر پاسانه د شفا کې به ولا خلص دې وته ولا او رسول الله ډېر کې اسلام ډېر نږدې نه پیژني چې دا زموږ هغه متي په مای درود دي درود او د رسول الله سنت او طریقې په لکو الله دې په دې خبر دا